وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا جيفة وطالبوها كلاب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، محترم د سلسله مبارک کی سلسله عالی نقشبندی سره نسبت او تعلق لرونکو ملګرو، د الله تعالی په ذکر، په الله تعالی په محبت کې د الله تعالی د ذکر د پاره د یو ځای بل ځای نه راجمع شو ورونو. الله تبارک وتعالی د ذکر د پاره چې څوک راجمع شي نو الله تبارک وتعالی په داسې مجلس باندې فخر کوي او په دې داسې مجلس په اخره کې اعلان کیږي چې تاسو قوموا مغفورا لكم، تاسو په داسې حال کې پاسې چې تاسو بخښل شوي او قد بدلت سیئاتکم حسنات، او د ستاسو برایانې چې دین هغه په نیکو باندې بدل شوي. الله تعالی دې موږ او تاسو دپاره هم داسې اعلان وفرمایي. الله تعالی دې په اخلاص باندې زموږ ستاسو حاضري د خپل ذکر دپاره بار بار نصیب کړي. الله تبارک وتعالی ذکر او د الله د ذکر سره د الله د یاد سره چې څومره څیزونه وابسته دي نو هغه الله ته محبوب دي. باقي ټوله دنیا هغه الله تعالی ته انتهایی مبغوضه ده او ناپسندیده ده. ذکر د الله ته خوښ دی. د ذکر سره متعلق د الله قرآن دی، مساجد دی، موز دی، اذان دی، د قرآن تلاوت دی، نبی علیه السلام سنت طریقې دی، درود شریف دی، مدارس دی، مساجد دی، علما، حفاظ، مجاهدین، د دین خدمت کوونکي او دا څیزونه الله تعالی ته محبوب دي. باقي ټوله دنیا د الله په نسبت باندې د هغې هیڅ حیثیت نشته. د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه سره تېرېدلو، یو د چیلۍ یو مړ بچی پروت و. د چیلۍ یو بچی و چې هغه مړ و. نبي علیه السلام صحابو ته وفرمیل چې څوک شته چې دا به په 2 درهمه باندې واخلي، دا څوک شته چې دا مړ بچی دا به په 2 درهمه واخلي، لکه مونږ مثلا ووایو چې دا څوک شته چې دا به په 200 روپۍ واخلي. نو صحابه ووایي چې مفهوم یې دا دی چې دا مونږ اسم نه اخلو، په پیسو های لویه خبره ده، په دې مونږ څه کوو. نبي علیه السلام وفرمایل چې دا ټوله دنیا چې څومره ده، دنیا الله تعالی ته زیاته ناخوښه ده او زیاته ناپسندیده ده د دې چیلۍ د دې مړ بچي نه. د دې نه زیاته هم الله تعالی ته د دنیا ناپسندیده او ناخوښه ده. په دې مړ بچي به هم چا څه کار روان شي، څوک به دې سرمن وباسي، یا د دې زمانې خلک به کباړي باندې اډوکي مډوکي خرڅ کړي او څه نه څه فایده خو به ترې واخلي. او الله تعالی په نسبت باندې د دنیا دا حیثیت هم نشته کوم چې د دې مړ بچي دی. دنیا کې صرف پکار بدا راځي چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال او اولاد، زامن، بچی او دا نور سیزونه دا زینة الحیات الدنیا د دنیا د ژوند زینت دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. د الله تعالی په نسبت باندې بهترین سیز او د بهترین ثواب والا سیز هغه باقیات الصالحات دي. نبی علیه السلام تشریح کړي چې باقیات الصالحات هغه د الله تعالی ذکر دی او باقیات الصالحات هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا باقیات الصالحات دي. د الله ذکر هغه باقیات الصالحات دی. د الله تعالی ته خوښ دی. باقي دا ټول د دنیا زینت دی. امام غزالی رحمت الله علیه یو تمثیلی واقعه ذکر کړی ده. زمون حضرت سے
د شاه منصور شریف حضرت شیخ اعزاز الحق شمس صاحب دامت برکاتهم العالیه الله تعالی د هغوی په ژوند کې برکتونه واچوي. الله تعالی د هغوی فیوزات او برکات نور هم سیوا کړي. موږ او تاسو دې الله تعالی مستفیض کړي. هغوی دا واقعه ذکر کړې ده چې امام غزالی رحمت الله علیه هغه یو مثال د دنیا د ژوند ورکړی. دنیا د ژوند مثال یې ورکړی چې یو کس خوب ولیدو چې په خوب کې د ده پسې ازمری شوی دی او دی د هغه ازمري نه منډې وخي کوشش کوي چې ځان ترې بچ کړي. دی منډه وخي چې څومره په انسان کې زور وي په دغه هیبت ټیم کې چې انسان سم تیزه منډه وایي دی چې روان و اخر یو شاړ کوی ورته مخې ته رالو. دغه کس وکتل چې د ازمري نه خو په دې صحرا کې په دې بیابان کې زما بل ځای کې خلاصې نشته نو په دې کوی کې اویزان شو. هغه شاړ کوی کې دا کس اویزان شو خوب ویني او چې اویزان شو نو دوه جاړي ونیوي. دوه جاړي چې جاړي کوی کې آسان کې مانګې اویزان دي. دوه جاړي ونیوي په هغې باندې اویزان شو او چې جاړي ونیوي اویزان شو زمری رالو د کوی د سر د پاسه ده ته ولاړ دی نیغ چې کله دی راوځي زه به یې خورم او دی په دې جاړو باندې اویزان شو. د زمري نه ځان بچ کړو. دا دی خوب ویني. دې کې یو دوه منګکان راغلل. یو سپین منګک و یو تور منګک و او هغه کومې جاړې چې دې سړي نیولې وي او په دې زمري تې ځان بچ کړی او کوی کې اویزان ده. نو یو منګک په دې یو جاړه باندې شروع شو خوړلی او بل منګک په دې بله جاړه باندې شروع شو او ورو هغه جاړه خوري. نو ظاهره ده چې یو وخت به داسې راشي دا جاړې به کټ شي. دا سړی خو به د زمري نه بچ شي خو لاندې به کوی ته لاړ شي او چې دی په دغه کشمکش کې دی چې اوس څه وکړم. نو چې دی کې وګوري نو یو خوا کې یو په هغه کوی کې مچۍ ګبین اچولی دی ښایسته مزېدار مچۍ ورباندې نشته. وایي دغه جاړې م نیولي دي هغه ګبین هم څټي. هغه ګبین په څټلو باندې شو نو چې کله دی ګبین په څټلو باندې شو نو د ده نه هغه منګکان هم هېر شول او هغه زمری هم ترې نه هېر شو. د نه هر څه هېر شو چې ګینې درنګ ساعت کې به دا جاړې وخوړلی شي. سپین او تور منګک به دا جاړې وخوري او زه به دې کوی ته وغورځېږم او شاړ کوی کې چې په ځنګل کې سړی وغورځېږي نو بس دا مرګ دی. نو وایي ده نه دې ګبین هر څه هېر کړل. نو چې په دې کې دغه انسان چې دی نو هغه راویښ شو. نو تعبیر د دې خوب دا دی چې دا کوم زمری چې دې کس پسې شوی دی نو دا مرګ دی یا د مرګ فرشته ده ملک الموت دی یا مرګ په خپله دی چې هر انسان پسې دی. اجل هر انسان پسې دی او د اجل نه انسان چې دی نو هغه هیڅ ځای کې نشي خلاصېدی. الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تاسو چې هر ځای کې هغه پناه واخلئ تاسو ته به مرګ راځي. مرګ نه بچ کېدی نه شئ. اگر که تاسو په اوچتو محلات اوچتو بلډنګونو کې او د شیشو بند بلډنګونو کې ځان بند کړئ بیا به هم تاسو ته مرګ راځي. نو دا زمری چې نو دا د مرګ فرشته و یا مرګ په خپله او دا کوم منګکان چې دا هم د مرګ سبب ګرځېږي. دې منګکانو د وجې نه به هم دا سړی اخري مړ شي ژوند به ختم شي. نو چې دا منګکان چې کومونو دا تور منګک دا شپه ده او دا سپین منګک دا ورځ ده او دا جاړې چې انسان نیولي دي په دې جاړو باندې دغه د اعتماد دی. دا جاړې د ژوند دی. د په دې خپل عارضي ژوند باندې اعتماد دی او د عارضي ژوند به ورته دا ورځ او شپه ختم کړي. یو ورځ او شپه چې انسان باندې تېره شي د ده د ژوند نه 24 غنټې یو شپه او یو ورځ ختم شول کم شول. بیا په سبا چې ورځ راغله دا به ورځ به د ژوند نه کم شي. بیا چې بله شپه راغله د شپه هم د ژوند نه کم شي. انسان د دې ته نه خوشحالېږي چې زما کال پوره شو نن زما برث ډے دی. سالګیره خلک مناو کي چې دا سالګیره مطلب سالګیره نه دا دی سالګیره یو سال یو کال د ستا د ژوند نه وغورځېدو ختم شو. وای ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے او نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. وای زما د ژوند د حیات د ژوند د دیوال نه خښته وغورځېده او خلک راته مبارکي راکوي چې هیپي برث ډے او نیا سال مبارک. دا سالګرې مناول دا په اسلام کې د مسلمانانو شان دا نه دی. دا د انګریزانو پېښې خلک کوي. په دې ټیانو په دې سیزونو کې خلک ویني دا د اسلام نه خلاف خبرې
سالګری دعوت تتللم نه دي پکار او دعوت قبلولم نه دي پکار او داسې مجلس منعقد کول نه دي پکار. د ټول خلاف شریعت کارونه دي او چې کوم کار خلاف شریعت دی باندې کې خیر ني. دا تخپل ماشوم سره ظلم کې چې د ابتدا نه ماشوم ته په خلاف شریعت کارونه باندې ورواچي نو داسې ظلم نه پکار. شریعت په سانچه کې او د شریعت په خپل مبارک او اعمال باندې خپل ځان راوستل پکار دي. په دې ورځ او په دې شپې سره انسان د ژوند ختم شي. د انسان باندې دا دوه منګکان روز شپه د انسان د ژوند ختمي لګیا دي او انسان په دې ګبین چې هغه دنیا ده، د دنیا مال دولت دی، اولاد دي، بیبي ده، عہدې دي او مزي او چرچی دي. دا انسان په دې مزو او چرچو کې د دې ګبین په دې سټلو کې چې دنیا د داسې مستغرق ده، د دې ګبین په سټلو کې داسې مشغول دی چې دنه هر څه دي. دا تی نه هید دي چې په ما به مرګ راځي، په ځوانۍ کې راتلی شي، په وړوکوالي کې راتلی شي، بوډاوالي کې راتلی شي. دا تی نه هید دي چې د مرګ فرشته ما باندې مقرر ده او چې څه ټیم هغې ته حکم شي هم په اک ټیم باندې یو سیکنډ هم پکې تقدیم او تاخیر نه کېږي. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نه به یو ساعت دا انسان بیا مخکې شي او نه به وروستو شي چې کله د مرګ فیصله وشي. د دغې وجې نه تاسو به دې عارضي لذت سره مونږ تاسو ځان ته هغه همیشه ژوند خراب کړی. د عارضي لذت چې دا یو څو ورځې دی په دې سره مونږ تاسو نه الله هیر دی. په دې عارضي لذت سره مونږ تاسو د دې عارضي لذت نه مونږ او تاسو مونځ ته نه فارغېږو، د مونځ فرصت مونږ ته نه میلاویږي. د عارضي لذت د وجې نه مونږ تاسو ته د قرآن د تلاوت فرصت نه میلاویږي، د ذکر توفیق نه میلاویږي او د سنتو توفیق نه میلاویږي. سنتو سره محبت زموږ د زړونو د عارضي لذت ختم کړي. دا په سبا هم ختمېدی شي دا لذت، نن ماسخوتن هم ختمېدی شي، اوس په دې ساعت هم د عارضي لذت ختمېدی شي او کال پس هم ختمېدی شي. هیڅ چا سره لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيها مخلدا. که دنیا کې څوک همیشه د پاره پاتې کېدلې دوړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د پاره په دنیا کې پاتې. نو مرګ هر ټیم مونږ تاسو ته راتلی شي. نو الله تعالی دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي چې د مرګ نه مخکې د خپل ځان اصلاح وکړو. او چې انسان وایي چې زه به بوډا کېږم او ځواني به تېروم بیا بوډا کېږم، نه پس بیا زه د شریعت مطابق ژوند تېروم، بیا به زه ګیره پرېږدم او بیا به زه مونځ اودس شروع کوم، بیا به زه تلاوت کوم، بیا به زه ذکر کوم، 15 وړه مونځونه به کوم. او د دغه انسان نه زیات غټ په دوکه کې بل څوک نشته او د دغه انسان نه زیات غټ حماقت کې چې کوم دی نو هغه بل څوک نشته. او علماو لیکلي چې په دې باندې انسان کفر ته نږدې کېږي چې ته وایې چې زه کله ژوند تېر شي، بوډا شم، بوډاوالی راته راشي، بیا به زه د خپل ځان اصلاح کوم، بیا به زه د شریعت مطابق ژوند تېروم، بیا به مونځ شروع کوم، بیا به زه حقوق ادا کوم او بیا به زه سنت طریقو مطابق ژوند تېروم. وایي دا سوچ دا انسان کفر ته نږدې کوي او دا کفر دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته امنن د خپل ځان د ټولو د اصلاح توفیق نصیب. زموږ څومره مسلمانان وروڼه بایګان چې هغه په ګناهونو کې مبتلا دي، الله تعالی دې سره زموږ ستاسو حفاظت د ګناهونو نصیب کړي. الله تعالی زموږ ستاسو حفاظت د ګناهونو نه نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته استقامت په دین باندې په نیکو اعمالو باندې نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.